او عجیبه لا دا ده رب کریم ته دومره ګران دی دا نه ده چې تنها مو تا ته وایي چې یا محمد ورته مه وایه ټول قرآن کریم که موږ تاسې وګورو الله تعالی نبي علیه السلام سره ډېر خطابونه کړي په لسګونو خطابونه ورسره کړي خو په یو ځای کې هم داسې خطاب موږ او تاسو نشو پیدا کولی چې الله تعالی په خپله نبي علیه السلام ته یا محمد ویلی خپله یې ورته نه دي ویلي ما تا منه کوي نه به یې ورته خو که قرآن کریم وګورو الله تعالی چې نبي علیه السلام ته خطاب کوي نو صفت ذکر کوي کله وایي یا ایها النبیو کله وایي یا ایها الرسول کله وایي طه کله وایي یاسین کله وایي یا ایها المزمل کله وایي یا ایها المدثر نوم نشته صفتونه دي نو بنا په دې باندې که څوک د ندا په نیت لګي نبي علیه السلام ته آواز کوي نو یا محمد به نه وایي یا رسول الله به وایي جایزه ده یوه مسله بله ده د دې په ضمن کې علما یې چیړي د حاضر او ناظر خلک ویې لکه یا رسول الله یا د حاضر د پاره استعمالیږي او څوک چې یا رسول الله وایي نو د ده مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر دی نو ځکه ورته په یا باندې آواز کوم معزز سامعینو دا یو پیچلې بنیادي مسله ده خو تاسې عوام وروڼه په دې کې ځانونه مه داخلوئ صرف دومره یاد کوئ نبی علیه السلام حاضر ناظر دی که نه اجمالا ځان سره یاد کړي عقیده مو دا ده چې نبی علیه السلام وفات شوی دویمه مرتبه کې مو عقیده دا ده چې مبارک په خپل مرقد کې څنګه چې هغه وخت تشریف فرما و ایښودلی شوی اوس هم په خپل مرقد کې همغه شان تشریف فرما دی علامه الوسي لیکلي دي وایي د مسلمان عقیده به په دې وي چې نبی علیه السلام چې د کومې ورځې نه څه رقم په خپله روضه اطهره کې ایښودلی شوی د قیامت د ورځې پورې به همغه شان روغ رمټ او سالم پروت وي پکې وایي که چا وویل چې یو ویښتې خراب شوی د ایمان د زوال خطره یې ده دا به همدغه شان سالم پروت وي دا دوه شوې درېیمه مرتبه کې مو عقیده دا ده چې د دغې دنیا د وفات نه بعد الله تعالی اوس یو بل ژوند ورکړی چې هغې ژوند ته ژوند د برزخ ویلی کېږي او زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر او نور پیغمبران او بیا د ده مبارک خصوصیت پکې د اکملیت دی زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر په اکملې او اتمې طریقې سره په خپله روضه اطهره کې ژوندی دی رب کریم ورته حیات ورکړی و دغې حیات ته علما حیات او ژوند د برزخ وایي تشریف فرما روضه اطهره کې دی حیات ته دی مبارک اوس پاتې شوه دا مسله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تنه مبارک خو هملته پرته ده روح مبارک ګرځېدی شي که نه شي ګرځېدی دې مسلې ته پام دی نبی علیه السلام ناظر دی که نه دی نو یاد وساتئ دوستانو که څوک ناظر په دې معنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې نبی علیه السلام په هر وخت کې په هر آن کې په هر حالت کې د خپل امت اعمال ګوري د روضې اطهرې نه نو دا عقیده څوک په نصوصو باندې نشي ثابتولی که دغسې عقیده لري چې نبی علیه السلام ناظر دی معنا د خپل امت اعمالو ته کتونکی دی او کتل په دې اعتبار باندې وي چې نبی علیه السلام وایي هره پنجشنبه ماته د خپل امت اعمال راوړاندې کیږي په قبر کې او زه د خپل امت اعمال ګورم نو که څوک نبی علیه السلام ته ناظر د امت اعمالو ته په دغې اعتبار باندې وایي نو دا د نصوصو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده ځکه نبی علیه السلام فرمایي د جمعې په شپه تاسو ما باندې ډېر درود وایي اعمال مو ما ته قبر کې راوړاندې کېږي او حدیث مبارک کې دام راځي سیوطي صاحب لیکلی شرح الصدور کې ان کان خیرا فحمدت الله عز وجل وان کان شرا فاستغفرت لكم که زما امت نیک اعمال کړي د خدای حمد و ثنا وایم او که امت مې بد اعمال کړي امتي ته مغفرت او بخښنه غواړم نو په عقیدې د اعمالو د وړاندې کېدو خو موږ او تاسو الحمدلله عقیده لرو دا خو مو عقیده ده چې د امت اعمال نبی علیه السلام ته په قبر مبارک کې هله نو چې اعمال وړاندې شول ورته نو اعمالو ته ګوري که نه ګوري ورته نو ناظر معنا ده څه شی کتونکی نو که په دغې اعتبار څوک نبی علیه السلام ته ناظر وایي چې دی د امت اعمالو ته ګوري او د امت اعمال ورته پیش کیږي دا د نصوصو نه ثابته او که په دې اعتبار څوک ورته ناظر وایي چې بس د ټولې دنیا ته په هر حالت کې او په هر ان کې ګوري نو دا به غلو افراط وي د اهل سنه والجماعه د عقیده نه ده